لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تبتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. رسول الله علیه السلام فرمایل تاسو روزه مه نیسئ چې تاسو تر څو پورې میاشت نه لیدلي. لکه بعضې خلکو کې دا مسله وي هغوی پوهېږي نه، هغوی وایي یوه ورځ مخکې به موږ روژه ونیسو، که چېرته رمضان وي نو بیا به د رمضان شي، او که رمضان نه وي سبا نو بیا به نفلي شي. نو دې ته وایي شکي روژه. او د دې په باره کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه روایت دی، وایي کوم سړي چې په هغه ورځ روژه ونیوه چې په هغې کې شک فقد عصا ابوالقاسم، هغه د ابوالقاسم یعنی محمد رسول الله علیه السلام نافرماني وکړه. روژه به په دې ورځ باندې نه نیسئ. د میاشتې د لیدو دا مسئله چې دا دلته یو کس وایي چې ما سپوږمۍ لیدل او نور ډېر خلک وایي چې موږ سپوږمۍ نه ده لیدلي. نو دغه یو کس چې وایي ما سپوږمۍ نیول د فقها وایي دی د روژه ونیسي، په ده روژه واجب ده. او دا نور تمام خلک به روژه نه نیسي ځکه دوی خو سپوږمۍ نه ده لیدلي. اوس ټولو خلکو نه ده لیدلي. دلته زه به مسله په ځای په ځای بیان کړم. نبی علیه السلام ته یو عربي راغی، حدیث کې راځي ویل انی رأیت الهلال یعنی هلال رمضان، ما د رمضان میاشت لیدله. فقال د الله نبي ورته وفرمیل اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. ته دا ګواهي ورکې چې الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. ویل ها. نبی علیه السلام ورته اتشهد ان محمد رسول الله؟ د دې ګواهي ورکې چې محمد د الله رسول دی؟ قال نعم. ویل ها. نبی علیه السلام وفرمیل یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، خلکو کې اعلان وکړه چې سبا روژه ونیسي. نو دا عربي صحابي دا عادل دی، هر صحابي عادل دی، دا زموږ عقیده ده. او صحابه هغه الله جل جلاله محفوظ ساتي، که ګناه وکړي د ګناه نه حفاظت کوي. نو صحابه خو عادلان دي چې یو عادل قسم ویله چې ما سپوږمۍ لیدله بشرط د دې چې اسمان صفا و، د هغه ګواهي به قبلولی شي. صحابه عادل دي. دلته پیغمبر علیه السلام د یو کس ګواهي قبوله کړله. باقي چې کله په اسمان باندې وریځي بیا به جمع غفیر، سید احمد پالنپوري صاحب لیکي فقها چې کله په اسمان وریځي بیا به جمع غفیر کویل یعنی ډیر ټولي چې موږ سپوږمۍ لیدله ګواهي به کمیټې قبوله کړي. او که چېرته یو کس دوه رالو د هغوی ګواهي به نشي قبلولی. البته په ښکاره اسمان باندې به د یو کس ګواهي هم قبلولی شي، هغه خبر ورکړي. صرف شهادت به ترې نشي اخیستی که خبر هم ورکړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دا مسله کوي. ځکه ابن عمر وایي خلکو سپوږمۍ ولیده نو ما رسول الله ته خبر ورکړ انی رأیتو چې ما هم لیدله. هغه هم روژه ونیوه او امر الناس بصیامه، خلکو ته هم په روژه باندې امر وکړ نبي علیه الصلاة والسلام. نو دلته خبر لفظ راغلی چې خبر یې ورکړ. ٹھیک ده. په دې شرط چې کله اسمان صفای، او که اسمان صفا نه نو بیا به ورله وریځي. په دغه وخت کې به د مسلمانانو لوی جماعت کافي ګواهۍ دپاره. خو د اختر په باره کې که ګواهي چېرته یو کس ورکړي اسمان صفا دی راشي او وایي چې ما لیدله سپوږمۍ اختر دی، امام ابو حنیفه بیا به یې ګواهي نشي قبلولی. وهابیان بیا به دې اعتراضات شروع کړي. ګورئ وهابیانو موږ درته وایو ستاسو عقل ډېر کمزوری دی، نرس. د عقل باره کې ته واقعا پېښ شو. مفتي باچا خیل تاسو نه دی اورېدلی او د ده په باره کې د خلکو نه خوا دې خوا اورېدلی، نو اعتراضات به پې کوئ. خو چې کله ما واوري زما دلایل واوري انشاءالله بیا به ته اعتراضات نه کړي. نو دغه شان ته امام ابو حنیفه د اختر په باره کې به د یو سړي د فاسق سړي ګواهي نشي قبلولی. وجه ځکه خواست د روژې نه ظالم تنګي وایي چې راشه په ښکاره ځان نه مخورو په خلکو مخورا خو فاسق. وابي په خپل هم تباه دی او نور خلک هم تباه کوي. دې وجې نه موږ وایو مه ځئ ورسره، رشته داریانې ورسره مه کوئ، منځونه پسې مه کوئ.